بسم الله الرحمن الرحیم. وخت مازدیګر دی، وخت مفتومنا کوشش وکړو چې ملک صاحب زبردست تقریر وکړو. د دې نه بس زمانه دی خیال چې د بل څه تقریر ضرورت نشته او د علاقې سړی دی او د علاقې په رسم و رواجو پوهېږي او ماشاءالله ښه نر او تکړه MP د خدای پاک درکړی دی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشد هوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. The Union Council में आसे उमंगा गुल मोहम्मद साहब, इमरान भाई, नवीद भाई, مدثر خان، نور څومره ملګري چې د نور نیو کونسل نه د کونسل ملګري چې کوم راغلي او د نور نیو کونسل نه سابقه زمونږ صدر جناب تحصیلي کاټلن زرشاد خان هم راغلي، میاسې صدر چې ماشاءالله دومره کارونه ته وشو چې اوس د موږ فخر میاسه وایو. زمونږ حضرت محمد صاحب چې ساده باده سړی دی په دا خو اوس موږ ته پته ولګېده چې دا خو پوره ګلدار هم دی. نو الحمدلله څومره ملګري چې دلته کې راغلي دي تاسو ټولو ته زمونږ ناظم صاحب تشریف فرما دی، ګل ناظم صاحب لږ ځان رانه خفه کړی دی، خیر دی الله به خیر کړي. خراب شو ټرانسفارمر ستن به راشي هر څه الله به هر څه ټیک ټاک کړي. ماشاءالله تاسو چې الله کوم امکان درکړی نو ما خو په ګډوډۍ هم نشته. بهرحال د ټولو ملګرو مشترکه کاوش دی دا نن چې دلته کې کوم ملګري راغونډ شوي دي زه ستاسو په پاکستان تحریک انصاف کې په خیرالي درته وایم او د دې په خیرالي قیمت هم درته ښیم. د نن نه 3 میاشتې مخکې په اسلام آباد کې د پورو پاکستان نه سرکاري ملازمین راله احتجاج وکړو د خپلو تنخواګانو د اضافې لپاره. هغه سلسله کې جناب عمران خان صاحب ماته او پرویز خان خټک صاحب ته ذمہواري ورکړه چې تاسو لاړ شئ دې انګیج کې. په هغې کې د پنجاب نه څه زنانه راغلې وې، د هغه لیچویز راغلې وې، استادان صاحبان راغلي وو، کلرکان صاحبان مختلف راغلي وو. هغوی سره زموږ انګیجمنټ شروع شو. هغه سلسلو کې زموږ چې کوم دی د مذاکرات شروع او دا PDM والا خو وایي چې موږ د دې لپاره اواز اوچتو، خو هغې بل ورځ موږ ته ما ته پرویز خټک صاحب او شیخ رشید صاحب ناست وو. دا خبره ډېره ضروري خو په ګنو کې وکړو که نه ما ته غوږ کېده زما دا خبره خو دومره بېکاره نه وي. نو زه دا عرض کوم چې هلته کومه خبرې موږ وکړې نو هغې کسانو په خپله خدای الله تعالی په خپله خوله باندې دا خبره جاري کړه چې د سره موږ PDM سره ملګري نه یو، د آل پاکستان امپلایز چې لکونو تعداد باندې دي او د سره موږ دې په دې احتجاج کې ملګري نه یو. موږ د حکومت کسان یو صرف درخواست دا کوو چې غریبانان یو او زموږ د تنخوا سیوا کوي. او سبا بیا د کابینې میټینګ دی، 13 کابینه میټینګ کې دا خبره ډسکس شوه او دا خبره په ریکارډ راولم چې دا په ریکارډ دي دا بعضې خبرې که څوک چیک کول غواړي د کابینټ په منټس کې موجود دي چې کومه خبره کوم په هوا کې د سره نه کوم. ما په کابینه کې جناب عمران خان صاحب ته عرض وکړو دا سرکاري افسران چې کوم ولاړ ادارې یو محترم وزیر صاحب پکې وایي نومونه چونکې ما چرم د کابینې خبرې اخبار نه دي کړي اصولي خبره کوو باقي تفصیلات زموږ منسټر انفارمیشن ورکوي. نو هغې کې یو محترم دا وایي چې سرکاري ملازمین ته خو ډېر مراعات ما یو په صد احترام زه عرض کوم چې ایماندار سرکاري ملازم چې دی هغه په تکلیف کې دی او بالکل د دې تنخواګانې سیوا کول غواړي او الحمدلله هغې سره زموږ مذاکرات کامیاب شو. نن زموږ هغې سره فاینل سیټینګ و زما د خټک صاحب او شیخ رشید صاحب، خو ما هغوی ته دا ووایي چې یاره زما د حلقې پروګرام دی نو زما دپاره اول خپل کور او خپل حلقه ده بیا بار پاکستان دی د ټول پاکستان کنټرول کول خپل نیبال استقاسمي او د تحصیلي کاټلن چې دې دپاره زه دلته کې نه موجود یم. نن ورکینګ ډے و ملګرو ته دا خاص دی چې داسې غټ پروګرام تاسو کوئ لږ موږ سره خیر مشوره کوي چې په داسې ورځې کوو چې بار د خلکو کار هم پرې نه خرابېږي ځکه چې ټول پاکستان خلک ملازمین زما او ستا ورونو بچي پکې دي. نن موږ په قاسمي کې ولاړ یو. قاسمي یونین کونسل د پاکستان تحریک انصاف هغه یونین کونسل دی چې کله زموږ په الیکشن کې دا مقابله داسې سر په سر روانه وه، کله به چې کوم دی زموږ حریف مخکې شو، کله به د عمران خان د اسپایي مخکې شو، خو داسې سر په سر روانه وه.
خو چې دوه څټک ورته راخلاص شو، یو د خرقي نه پسې څټک راخلاص شو، بل بیا د قاسمي نه څټک راخلاص شو. کله چې ما د خرقي اخري جلسه وکړه، زه او ملک صاحب ډېر بیزي وو. زه جلسې له ورغلم، زه راووتم او دې کې ملک صاحب یا روان وو یا اوتې وو، خو مونږ ډېر هغه په لار باندې یو ملاقات وشو د خرقي. ما په خیال د غازي بابا په غږ کې ستاسو یاد وي، تاسو سره ریاض بچو. زه چې هغه جلسه مونږ وکړه د خرقي یو عظیم الشانه جلسه وشوه په الیکشن کې. ما د ځان سره وعده کړې وه چې واپس به چې کوم دی خرقي ته هله راځو چې انشاءالله دا روډ د دې منظوري راوړو. ملک صاحب او ما مونږ پکې خپل کوششونه وکړو. د محمود خان مونږ شکریه ادا کوو. یو ملنګ سړی دی، خبرې ډېرې نه کوي، عمل ډېر کوي. باید سړی که نه خبرې ډېرې کوي، نور پکې د دم نه وي. الحمدلله دغه کم و بیش د 20 کروڑ 20 کروڑ دی 20 کروڑ روپو پروجیکټ دی. دا روډ اوس نن سبا خو څه خو جوړ شو، څه روان دی. تنقید اورېدل ګران کار دی، خو تنقید هغه سړی وایي چې هغه د عوامو نه دی. او مونږه که دا کار کړی څنګه چې زمونږ MP صاحب ومې زه هم درته دا وایم چې نه مو په الیکشن کې په کار وړو، نه سره بیا غواړو. دې کلي ته راغلي وو، د دې کلي چې څه په کار دي ما ته په کاغذ لیکلي راکړې، که ټرانسفارمر به په کار دي یو نه دوه والې، که ستنې په کار دي که پنځه په کار دي د پنځو نه 10 والې. ستاسو د دې کلي لپاره د جومات د سولرایزیشن زه د نن نه اعلان کوم. دغه مدرسه چې کومه یادوئ پخوا کې د زنانو مدرسې هغې لپاره ټرانسفارمر په کار دي، د هغې د نن نه هغې هم اعلان کوم. او تاسو یې پروګرام چې څنګه ناست وم، زه په دې کې بیزي وم، د ملګرو به سوچ کوم چې دا دې څه کوي. دې دوران کې یو څو ښه خبرونه راغله. الحمدلله د اتیا نه د لانده خور ضرور چې کوم مونږه کوشش شروع کړو، الله پکې برکت واچو. آی تھنک 139 میلیون منظوري نن مونږ ته ملاو شو. انشاءالله زر به کار شروع شي. د لانده خور نه انشاءالله د موږ پورې تقریبا دا لاره انتهایی خرابه ده. 108 میلیون دغې منظوري مونږ ته نن ملاو شو. زه به د په شعر کوم دغه نه مونږ مبارک شي. زه نن یو بل ښه خبر دی، او هغه دا دی چې زه کله پیدا شوم د عمران ماشوم چې د عمران وایي د ده نه به وړوکي وم، ما په خیال چې د خدای خبر د هغې نه مخکې د قاصد زمونږ د جلاله دا ګرل سټېشن جوړ شوی دی. 2 نوي ګرل سټېشن یې د عمران خان په حکومت کې را روان دي. یو د مشراني صاحب په حلقه کې هلته افتخار مشراني صاحب په حلقه کې په ګوجرو ګړی کې انشاءالله زه به د هغې ابتدا کوم. او دویم چې کوم مونږه د لاندو خور د قاسمي د علاقې لپاره کوم ګرل سټېشن منظور کړی دی، د هغې ټولې منظورۍ وشوې، صرف لینډ اکوزیشن پاتې دی. د لینډ اکوزیشن لیټر پکې نن جاري شو الحمدلله انشاءالله العزیز. 2023 کې چې مونږ له قلم ځو نوی ګرل سټېشن او یو کالو کې یو ګرل سټېشن د جلاله چې خدای خبر چا فوجي جوړ کړی دی، که د انګرېز نه راتښتولی و ما ته یاد نه دي، ځکه ما ته یاد هم نه دي. په یو کالو کې یو ګرل سټېشن چې په هغې باندې قاسمي هم دی، په هغې باندې الو هم ده، په هغې باندې لانده خور دی، په هغې اتیان دی، په هغې باندې د خرقي څه علاقه ده، بعضې په درګۍ ده، دې خوا په شیرګړ دی، اخوا په پرخو ده او پیرسودو ده او مدیب آباد او تخبی او پته نشته کوم الله بلا دنیا یې پیاچولې ده. یو په دې چې 3 ګرل سټېشن شي انشاءالله العزیز. کم از کم زما او زما د بچو په نسل کې خو کم از کم دې علاقې ته بیا د بل ګرل سټېشن د لو ولټېج مسلې به ستاسو حل شي. ستاسو په دې ګاونډ کې په تاریخ کې دایمني څه داسې څه شی خو نه وي چې په پاکستان کې په اوره بېله سپرلي راغی او په دې باغ کې یو میوه ولګېد، هغې ته MNA یا MPA وایي. د MNA-ګان MPA-ګان خو پخوا وو. دلته کې 15 کاله یو محترم MP صاحب په سابقه دور کې حکومت کې خو نه و، په اپوزیشن کې به خو پاتې شوی دی. زه دا سوال کوم، په چا تنقید نه کوو، خو صرف فیکس په میدان باندې ږدو. نور کارونه یو طرف ته که چې کارونه څومره شوي، صرف حضري چک کې چې د کال 12 میاشتې، د میاشتې 30 ورځې او د هفتې 7 ورځې څومره پریزنس زمونږ د MP او څومره د هغو او د هغې سره د یو ټرم نه د 3 ټرمو دا وکړو، د 3 پیرې به زمونږ د دې علاقې چې کوم وینینګ MNAs پاتې شوي نوم د چا ما نه دی مخکې هغسې نه به وسوالم. خو خبره که د خدمت او د ووټ په خدمت کې دی، د موږ خدمت د ووټ لپاره نه کوو، خو که خبره د خدمت یا د دین د خدمت یا د قوم د خدمت، په دواړو سره خبره کوم، په دواړو سره خبره کوم، ځکه چې ګپ شپ ته نه یم راغلی. مونږ سر پته نه کېږدو، مونږ سر پته نه کېږدو. ویا زما بچیه زه ښکلي ازمریه زه، ویا زما بچیه زه ښکلي ازمریه زه، خوب کې هم پشا نشي نزي پښتانه پشا، خوب کې هم پشا نشي نزي پښتانه پشا. او دا یو منافق زلمی بچ وی د لومبړی دی، دا یو منافق زلمی بچ وی د لومبړی دی. او زه د غرونو پړانګ یم او تل مې راخوړم. زه درته وایم د دریو ټرمو کارکردګي به یو سړی په میدان کې دی. زه سبا خبره کوم، ځکه جنت ته ځم
خپلې مور په دعا ځم ځکه جنت ته ځم زه به د خپلې علاقې د غریب سړي په دعا ځم ځکه جنت ته ځم نو زه به په خپله ذاتي کوشش باندې ځم د علاقې که زه یې مې نشم یا به زه قانونسازي کوم یا به زه خدمت کوم غم خادشي مې برابري تنه تحصیل مې برابري په د هغې سره سره چې د هغه د نه پنډ راوړم په شا کړی مې چې څوک رانه تپوس کوي محمده څه کوې علاقې ته روان یم په یو پنډ کې مې ساچولي څه یې لکه ګیا نه ګیس دی بجلي ده روډ دی ټرانسفارمر دی سکول دی اسپتال دی نوکري ده او که دا هم نشم کولی نو چې بیا کم از کم په اسامبلۍ کې د اسلام دپاره داسې اواز اوچت کړم چې د هغه د ترکمنستان هغه غیر غرونه یې واوري هغه د اسرائیل په تلبیب کې واوري زه چلنج ورکوم د پوره پاکستان ټولو پارلمنټریان ته لا چې څومره ناست دي که په حکومت کې دي که په اپوزیشن کې د هېڅ نه والا تر څو پورې څومره چې دي چلنج درکوم راپاسه د اسرائیل خلاف په تاسو کې چا خبرې کړي چا کې دم شته او په عبدالرحمن صاحب چې ما بار بار والا او خاص کر مونږ د مسجد بلال ما په خیال مونږ افتتاح کوله مسجد ختم نبوت په مردان کې ما ورته ریکویسټ وکړو چې خدای رسول ته وګوره د اسرائیل خلاف د کوکین څخه وباسه نو بیا یو ټوټه احتجاج په کراچۍ کې وکړو د اسرائیل خلاف د ختم نبوت صلی الله علیه وسلم لپاره خاتم النبیین د اسلامي سزاګانو لپاره او د تېره هفته کې یو لوی عظیم الشان کار الله پاک کړی حکومتي طرف نه ما سپورټ کو هر قسم دلایل مو ورکړه چې چا د سنټ کاروي کتلې ای به د دې خبرې ګواهي وکړي چې د پاکستان په دې اویا کاله تاریخ کې چا د کتاب په نوم چې چا وګه غستې هغې دا کار نه کړی موږ الله پاک د عمران خان د برکته دا کار اغوستی څه کار اغوستی تاسو پړقې مه وایئ ځان بیدار کې روح کې ځان د خبرې نه خبر کړي پړق خو غر کړي وو بس وي زنده باد ډز نه خبره څه کوم په خبرې په مغه ځان توګه د دین په نوم ووټ مالو خو د دین لپاره سر ورکوو څنګه زما او ستا نجات په څه کې دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول کې دی که په نور څه شي کې دی دې کې دی نو زه به په اطیعوا الله او په اطیعوا الرسول باندې څه پوهېږم چې ما له عربي هم نه راځي زه په مطلب هم نه پوهېږم لسمه پورې انګریزي خو ویلی شم ځکه چې دنیا به ګټمه ما له نوکري پکار ما له سیاست کول دي پولیس کې تللي ځکه انګلیش وایم نن سبا چیني ژبه خلک زده کوي ځکه زده کوي چې پیسې مې پکار دي چاینو ته به ځم بزنس وکړم هغې لپاره چې دی نو ژبه زده کوم او دا دین دومره سپک دی دا جنت دومره ارزان دی چې داسې په اسانه باندې به میلاو شي د هغې لپاره به د الله ژبه د پیغمبر علیه السلام محمد عربي ژبه زده کوې که نه زده کوې په 73 سال کې رانیږي شوي الحمدلله په تېره هفته کې مونږ د سنټ نه قانون پاس کړو چې انشاءالله عربي به لازمي مضمون په طور په دې پاکستان کې پړاویږي زه پر اوس کوشش کوم چې د قومي اسمبلۍ نه پاس کړم او چې څوک څوک مخالفت کوي اعلان به وي په دې خبر باندې هر قسم احتجاج ته تیار یم او هر قسم اختلاف ته تیار یم که حکومت کې کس نه چې خلاف ناسي ځکه د مدینې د ریاست خبره کوو او که د مدینې د ریاست په تکمیل کې او د دې په جوړولو کې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د هغه د ژبې او د قرآن د زده کړو په لار کې څوک رکاوټ جوړېږي نو بیا به زما او د هغې راغلي دې لپاره راغلي وو که د خدمت خبره کېږي زه بیا بچیانې باندې په میدان ذکر کړم چې دا خبرې به تاسو ټول وتلئ څنګه چې ایم پي صاحب هم ووایي مونږ په دې کارونو څوک نه یي شامل کړي که په کارونو شاملېږي د جنډه د یو سړی بېګاره دغه کې مونږ به بیا هم راځو چې چا جنډه کوزه کړه د هغه به زیات خدمت کوو چې کم از کم ریښه خو چې چا اوچته کړې ده نو هغوی ته دا درخواست دی که دا سر کټ کېږي بیا به دا جنډه مونږ نه کوزو تر هغې پورې چې د عمران خان نه زیات یو نر ځوان مو ځان نه کتلی نه ځکه چې په غل او په ډاکو پسې خو ځکه نه چې نه زه غل یم او نه ته غل نو د تېرو 1990 نه تر 2018 پورې سابقه مینګان 2013 پورې سابقه مینګان صاحبان چې څومره پاتې شوي که د مردان دي او که د دې علاقې دي هغې به نور هېڅ هم نه ترقیاتي کار یادو نه د دین خدمت هلته یادو نه قانونونه یادو صرف ازیر دې ما ته وښیي چې په کم کونسل کې که یو پیره تلې زه به پکې سل پیرې هغې کونسل ته ورغلم که تا یو دعا کړي ما به سل کړي که خبره په خدمت وي که خبره په غم ښه دی که خبره په کار وي الحمدلله د ګوجرو ګړۍ نه د افتخار مشواني د حلقې نه والا تر جنید اکبر حلقې پورې د درګۍ پورې الحمدلله 1 ارب روپو د نچې پروجیکټ موږ منظور کړی په باندې کار روان دی بعض ځای کې په ورهډې شروع دي مردان په دې مین روډ باندې کم دی کې په انتظارګاهونه جوړوي دا اوس انشاءالله یو پروجیکټ دا به پوره کېږي که خیر د پاکستان په دې موجوده تاریخ کې په اوله پېره د مرکز نه 1 ارب او 4 کروڑ روپو د ګیس پروجیکټ موږ راوړی خلقي کې کم از کم د 16 کروڑ روپو
ریمینینګ خلک څنګه چې ستاسو دا مضافات دي هغه پروژیکټ منظور شوی دی چې څه کلي به پکې وشي څه به پاتې شي خو زموږ دور چې ختمېږي یو هم پکې نه پاتې منظوري او فنډ به له ما ورکړي دغه شان قاسمي او الو قاسمي چې کوم زما خټه د قاسمي دا زما نیکه ورنیکه د قاسمي پیدا دی زما ابایي کور اوس هم په قاسمي کې شته د قاسمي په ما باندې لوی حق دی زه د قاسمي د عوام سره دا وعده کوم چې یو خو هسې هغه اواکې خبرې زه به کوشش انشاءالله کوم چې د قاسمي او د الو کور کور ته څنګه چې میاسا په 73 کال کې فرست ټایم په میاسې دپاره خلکو به وایي سټې راغستې ده ملک صاحب سټې راغستې ده نو سټې خو چې کوم دی دلته کې دغه د چا د پنساري یا د ترکاڼو په دوکان کې نه میلاوېږي سټې خو په عدالت کې میلاوېږي ما هېڅ خبره نه کوله زه خاموش وم زما دا عجبه نه د عمل په کار ده چې اعلان وکړي او چې کله د 24 کروڑ روپو د میاسې د ګیس منظوري مونږ راوړه او د هغې پایپونه اوس انشاءالله شروع کېږي نو هغه د خلکو ولیدل چې یاره سټې دا خبرې چا کولې او رشا چا ویله الحمدلله سروې په مونږ په دور کې شوې ده 24 کروڑ روپۍ مونږ د میاسې ګیس له ورکړې دغه شان به انشاءالله العزیز د قاسمي او د الو کور کور کوڅې کوڅې ته کوشش کوو د ووټ لپاره نه د دې لپاره چې د دې خاورې په ما او په ملک صاحب او زما په دې کارکنانو باندې حق دی په دې وجه چې د قاسمي کونسل ما په الیکشن کې 50 روپۍ نه رالېږلي خو د ټول نظر ووټ د تحریک انصاف په ټولۍ کې په قامي الیکشن کې قاسمي نور نه خبر کوم کوشش مې روان کړی ځکه چې بابوزو زموږ نه لرې ده ګوره زه کوشش کولی شم زه خدای نه یم برکت به پکې هغه اچي دا چې کوم پروجیکټس ما یاد کړه دا به ګراونډ وي که یو سړی یې چیلنج کړي راپاسه د ګیس د بجلی چې کومې خبرې دي سمې وکړې سره روانې دي څه به په موقع وکړو بلا فنډز دي بلا کارونه دي داسې څه خبره نه ده چې ګني دا ټول زه تاسو ته په قطار نن بیان کړم خو صرف دومره ته عرض کوم چې کومې خبرې مونږ کوو هغه په ریکارډ ما سره د هر یو شي کاغذونه موجود دي ډپارټمنټ یو سړی تللی شي چې آیا په دې تېر یو کال کې علي محمد د 1 ارب او 4 کروڑ روپو د ګیس منظوري راوړې که نه ډپارټمنټ یو سړی تللی شي او پته کولی شي چې د مرکز نه بار بار زه دا خبره کوم چې بیا د ګیس نه علاوه د روډونو په مخ کې څنګه چې ملک صاحب دا یو زبردست کار وکړو د هغې زه هم شکریه ادا کوم د مرکز نه فرست ټایم د سن 85 نه مخکې ما ته نشته پیدا خو د سن 85 نه پس 1 روپۍ فنډ قاسمي ته الو ته خلقي ته کوی برمغل ته دې علاقې ته د سره چا 1 روپۍ د هغه ځای نه راوړل چې په یې باندې یو فوټ لاره جوړه شي که جوړه شوي د صوبایي فنډ نه به شوي 1 ارب 20 کروڑ روپو د پاک پی ډبلو ډي پروجیکټ چې کوم دی مونږ منظور کړی په هغې کې 45 څه کم 50 کروڑه څه کال لږي لګیا دي باقي به انشاءالله بل کال کې راځي د پاک پی ډبلو ډي د قاسمي خبره مې تاسو ته کوله چې بابوزو زموږ نه لرې ده زما کوشش روان دی په هغې کې مونږ مراد سعید صاحب سره هم خبرې کړي دي سی ایم صاحب نه لاندې چې کومې دوه ادارې دي هغې سره هم خبرې شوي دي هغې کې په ملک صاحب هم خپله انشاءالله د کاټلنګ نه د پېښور پورې د ډبل روډ ایکسپرس وی زموږ کوشش دی چې سوات ایکسپرس وی نه به زما خلکو ته اصل پیدا رسي چې زما د قاسمي یا د لانده یا د میاسي یا د الو یا د ډېری کلي یو بچی چې دی په اسانه باندې ایکسپرس وی ته ځي او د هغې په ذریعه باندې بیا پېښور ته ځي د هغې سره سره عمران خان صاحب یو اعلان کړی د ترقیاتي فنډز نو څه تقریبا یو 50 کروڑ روپۍ نور یې مونږ ته الحمدلله هماغه اراده د بجلی په مد کې ورکړو چې زمونږ د ان 22 د پی کې 48 ګوټ ګوټ کې چې ماته څوک بیا دا ونه وایي چې یاره ستن نشته ټرانسفارمر نشته نو انشاءالله چې ستاسو د ستن یا ټرانسفارمر چې څه کړي ما به سر کوم دا ترقیاتي یو څو خبرې ما تاسو ته وکړې خو اصل خبره څه ده اصل خبره دا ده چې مونږ په دې تحریک انصاف کې خپل آخرت ګټل غواړو دې تحریک انصاف په ذریعه مونږ په دې وطن داسې یو نظام لاګو کول غواړو که سبا بیا مونږ نه یو خو چې دلته نوکرۍ په میرټ باندې ورکړی کېږي دلته چې کوم دی په سکول کې تعلیم بهتري ورکړی کېږي لکه دا دلته کې زموږ سره منظر شاه د کوی برمول ملګری ناست دی ده نه تپوس وکړه ما سره ګاډي کې ناست و یو خبره یې وکړه یاره یو مشر دی زموږ د کلي وایي الحمدلله تقریبا د ړه اپریشن وشو څه کم 2 لک روپۍ په هغې هیلث کارډ باندې پېښ وې او صرف د خوراک هغه خرچه خپله راله د هسپتال د اډمیشن د دوایانو نه ټولو خرچه په سرکار باندې ده د دې د زور نه هغه سړی خبرې کوي چې څوک غریب وي په پردي پټي کې چې کوم دی د شپې چې کوم دی نه هغه چې ته اوبه کوي یا د سهار ټایم کې چې هغه پیړ کوي یا چې کوم دی د هغه زنانه په سختې اخنۍ کې چې د نورو خلکو زنانه وټرو ته ناست یو ناست یو سره د زنانو د بچو پانتونه کوي هغه سړی د دې د زوره خبر دی هغه سړی د دې زوره ځکه خبر دی وایي چې د صبر تپوس چا نه کوي دا خبره په غور وایي چې د صبر تپوس د چا نه کوي چې صبر څه ته وایي وایي د هغې ماشوم نه تپوس وکړه چې هغه په یو واده کې چې د تره او د ماما زامن یې نوې نوې جامو کې راغلي او هغه ماشوم د سکول په بوټانو کې په واده کې ناست د هغه نه د صبر تپوس وکړه چې صبر څه ته وایي زما تاسو سره انشاءالله العزیز
دا یو وعده او یو خواهش دی چې موږ تاسو سره د ووټ یو تعلق نه ساتو. قاسم یاسین زموږ یو خټه ده، زموږ یو ځای دی، خو چې تاسو سره زموږ تعلق د غم خادی او په سخته کې یو بل سره ولاړ یو او په حق باندې که زه ظلم کوم ستاسو نه د امداد توقع نه کوم، که ته په غلط یې زه به سره چرې نه کوم، که ته په حق یې زه به سره تر اخره پورې ولاړ یم. بېشکه دا ټول پاکستان دې ستا خلاف پورې نه شي، زه زما د ملګري به تاسو سره اخره کې دې دعا سره اجازه غواړو چې تاسو ته پاکستان تحریک انصاف کې په خیرالې بعضې ترقیاتي خبرې ما تاسو سره شیر کړې، ډېرې بعضې خبرې چې کوم دې پاتې شوې لکه داسې د سکولز او د یونیورسټي څه پروجیکټ را روان دي، لکه دا به تاسو لپاره خوشحالۍ خبرې لکه ضروري ژر شیرې په قاسمي کې موجود دي، خو چې زما په دې حلقه کې 48 کې یا په n22 کې یا په مردان کې یا دغه موجود دي د پاکستان اولنی کیډ کالج زما په n22 حلقه کې بل زما افتخار مشواني د هغې ورځ کړې د ضلع مردان او د خیبر پښتونخوا د مردان اولنی ضلع د خیبر پښتونخوا دویم د زنانو یونیورسټي زموږ په دې حلقه کې ده. د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د خیبر پښتونخوا دویمه او د ضلع مردان اولنی انجینر یونیورسټي ستا په دې حلقه کې ده. او زما کوشش دی چې موږ د 28 د دې خوا یو یونیورسټي نیم انشاءالله العزیز راوړو. نو ما په خیال چې دې پکې اوس نور هم څه ډیمانډونه کوي، دا دومره خبرې ما په خیال چې کافي په نغدو کې چې څه پکایي زما په اختیار کې بالکل راته وایه. خو زه بیا هم دا خبره کوم او د میډیا ته هم دا وایم چې نن زموږ د قاسمي کم از کم 3 کلي چې کوم دی دلته کې په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت کوي، بالکل نه په روډ کې نه په ټرانسفارمر کې نه په ګیس کې نه په بجلی کې د عمران خان په نظریه باندې وایي عمران خان سره مینه ده او زما د پارټۍ د ملګرو کارکردګي کتلې چې 2.5 کاله شوي نه پکې عمران ټوډي اغوستی، نه پکې ګل محمد صاحب بنګله اغوستی، نه پکې مدثر چې د غټ ټیکهدار شوی دی، نه پکې چې کوم دی زموږ وحیدګل فوجي غوسناک سړی خو ایماندار او نر سړی دی، نه پکې دی چې د دارپورو د کندونو پرې ما او تا د پتاسو د باران نه لیدلی دا بچاوي وی چې کله کله د پتاسو د باران کله کله انسان پکې موږ د پتاسو باران نه شروع نه خو ما ته چا ایزلوړ وکړو او نو ملک صاحب ته چا ایزلوړ وکړو او زه داسې ځوان کتل غواړم چې راپاس یو ما ته ایزلوړ وکړي چې دا ایزلوړ ته راوګرځو انشاءالله العزیز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه واله واصحابه وسلم. نور خبر به ان شاء الله کوم مخکې پروګرام بزي ملګرو ته په ټوپۍ په خیال پسره کېږي یا نور څه پروګرام چې بس کله کېږي خوراک دعا کوو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين يا رب العالمين. او ناره نو ملک صاحب کې 220 وارد نو موږ 440 دی ګورې دا لکان ته پاسه مشران کې یو څو ناری وو چې جذبې جوان دي لکان پاسه مشر به یو نه پاسي دا مشران هم پکې چې کوم دا پکې ځان لکان غړي ناره ما سره مضبوطه وه چاچا صاحب چیس کړي جذبې موجود دي چې کوم ګورنمنت جی اوکې سبا کوي ناره کیا خبره ناره تکبیر پاکستان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد زنده‌باد پاکستان تحریک انصاف زنده‌باد عمران خان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد مونږ چې خلک پیغامونه راکوي د دې روډ مونږ چې دا روډ په کار دی قاسمي ته او یو سخت قانون په کار دی په دې ملک سخت قانونو د انصاف قانون سخت د ټولو دپاره یو شان قانون مشران راځي سیند مې راپاسې دي خوا